رحیم السلام علیکم ګرانو قدردانو کتونکو وایي چې موسم ښایسته شي نو انسانانو خپل هم د ماحول نور هم ښایسته شي. ګرانو کتونکو اصل کې مونږ کلم چې ګورو 15 اکتوبر نه پس د موسم لږ خوشګوار شي او دې خوشګواره موسم د وجې نه هر یو شیز په انسان باندې ښه لګي. کله خلک وایي یخني ډېره زیاته شوه، کله وایي ګرمي ډېره زیاته شوه. دا داسې موسمي چې دا لکه سپرینګ په رنګ وي، لکه چې څنګه بهار وي داسې د 15 اکتوبر نه پس هم داسې 15 ورځې لا 20 لا 25 ورځې داسې موسمي چې نه ډېره ګرمي وي او نه یخني وي. جمع را روان دی، یو څو ورځې پس به جمع وي، خو د دې جمعي حوالې سره مونږ ګورو چې څنګه اوړی زمونږ تیر شو لږ سختو په دې حوالې سره چې دې ځل اوړي کې سیلابونه هم راغله، بارانونه ډېر زیات شو. یو هیپننګ سټي ده زمونږ دلته چې څومره پولیټیکل هیپننګز شوي دي. سهار وختي چې داسې السلام علیکم داسې سینیر جرنالیست درته میلاو شي نو دې نه ښایسته خبره بله نشته دی. ماشاءالله حضرت خان محمد صاحب څنګه تاسو ښه طبیعت هم ښه دی؟ روان یم لږ کابینې تشکیل مشکیل او دا لږ سیاسي لږ شروع شوي ډېرې تیزې شوي. نوی وزیر اعلی هم راغی، نوې کابینه به جوړېږي، په صوبه کې نوې هلې ځلې دي. نه نو حضرت صاحب چې دا نوې هلې ځلې دي دې ته په کم نظر تاسو ګورئ؟ موږ ورته ډېر په ښه نظر ګورو. ینګ هلک راغی، تکړه هلک راغی، انرجیټک راغی، وزیر اعلی شو. هغه نه ډېر امیدونه ډېر توقعات دي او خلکو ته پوره قبایلو هم تی وایي نو اولمبي قبایلونه وزیر اعلی راغی. او اوس خلک دا کریډټ اخلي چې د مرجر نه پس دا د مرجر دغه د وجه ده توفه ده چې دا پکې راغی. که مرجر نه شو ایم پی اف به نه جوړوي. دا خبره صحیح ده یار، صحیح وایي که نه؟ دا صحیح وایي. ښه حضرت خان محمد صاحب دا پرون چې څنګه استقبال و دا قبایلو والا کړی و د وزیر اعلی هاوس کې دننه نه گورنر هاوس گورنر هاوس کې دننه تاریخ کې توبه 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 ټول بوټي موټي ټول لار خراب شو. ګوره یو صحافي چې د هغه هر طرف ته نظري هر طرف موږ دې ته هم ښیو چې دا بوټي په دې مشهوره قیمتي بوټي دې مشهوره خواري شوې ده او هغه ظالم چې راغلي هغوی په ځان نه پوهېده ځوانانو ګره جوش ولوله او جنونو نه نو څه مثبت سوچ لري د چینج حوالې نه خو موږ خو همیشه مثبت سوچ لرئ منفي به نه لرو. مات بوټو ته ګورئ، خو بوټو ته خو هم خیال ساتي په هغې باندې خواري شوي که نه. خو موږ دا سوچ کوو چې کیدای شي چې قبایلي اضلاع نه لومبی وزیر اعلی راغی او قبایلي خلک دا امید او هیله لري چې په قبایلي خلک چې کوم دی د هغې محرومینې هغه به ختمې شي. بیا به څوک دا نشي وایي چې بی چې د فاټه نه وزیر اعلی نه راغلی زم اضلاع نه او د دې محرومین اوس موقع یعنې دا یو سنهري موقع ده، دا یو سنهري موقع ده. دا ښایسته خبره ده چې د فاټه کومه محرومیانې دي لا د هغې کومې ستونزې دي نو هغه به صحیح توګه باندې اډرس شي. ایکس فاټه سوري دا مرج ډسټرکټس کوم دي نو صورتحال ډېر ښه روان دی، ماحول هم ډېر ښه دی. الله دې وکړي چې مثبت طرف ته بېګا هسې لږ ګرمي وه او یاره دا او ګرمه اوس هم دا لکه 2 ورځې مخکې بیا موسم او اوس دا ګرمي شوه بیا. دا څه چل دی یار د کلایمټ چینج د کلایمټ چینج دی. ګوره اوس دا اوس پته نه لګي دلته باران یو دلته ښار کې به دننه صحیح سړي سره چې ودرېږي څه به تیز زده کړه وکړي. داسې دی چې اوس داسې اوس د یو ښار کې پېښور کې یو ځای باران وي بل ځای باران نه. دا جمعې دې څه پرډکشن کوي دا به څنګه وي؟ نو دا وایي چې دا به ډېر یخ نه وي، لکه داسې به وي لکه داسې به ښه موسم لپاره دا ښه دی. دا ښه دی که نه؟ دا ښه دی که نه؟ سهار وختي هم پکې سړی راشي ګپ شپ هم پکې ولګوي او کار هم پکې ښه ماشاءالله تر و تازه یار رښتیا ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله خیر سر. تاسو تhank you so much. تاسو کار ډېر زیات دی سر. کار دی نن سبا چونکې دا هله ګوله سیاسي شروع شو زموږ کار رپورټینګ دی نو دا اوس به وژولو خوښه سر ورځئ. thank you so much. thank you. ګرانو کتونکو تاسو وکړه که نه چې زموږ سینیر چې کوم جرنالیست دي هغې ډېر بلکې هر یو جرنالیست بیزي دی او د هغې خپل یو هغه دی څه ورته سوچ دی د چې څنګه منظرنامه چینج کېږي لګیا دی. موسم بدلیږي که هغه پولیټیکل دی که هغه ماحول حوالې سره دی که هغه د زړونو موسم خبره کوي. د زړونو موسم چې خبره کوو نو زموږ ډېر خلک داسې دي چې هغې شاعریت هم ډېر کلوز دي، ډېر خلک داسې دي چې هغه ښایسته ښایسته سندرې اوري. اوس ریسنټلی یو سندره ده
که زما مدد وکړي لږ زمونږ چې کوم پروډوسر صاحب دی او ایډیټر صاحب دی هغې ریسنټلی یو سندره د موسم په حوالې سره ډېره ښایسته ده او د زړه موسم او دا موسمونه چې کوم مونږ دا ګورو چې کوم هم یو د هغه زما ذهن نه اوس وتی خو اټس اباوټ ویدر اټس اباوټ موسم او د زړه موسم څنګه ګوره خاني ته یاد څنګه موسم بدلیږي داسې صنم بدلیږي یاره منم دی خانیه قسم دی څنګه موسم بدلیږي داسې صنم بدلیږي نو دا بالکل دا سانګ په دې موسم کې زبردست بالکل د هغې هغه کوي د دې موسم پریزنټیشن کې زموږ په مخ کې ریپرزنټیشن کې سوري چې دا داسې موسم دی چې څنګه دا بدلیږي داسې خلک هم داسې صنم هم بدلیږي داسې خلک هم بدلیږي اکثر خلک وایي که نه یار ته ډېر بدل شوې نو یار که زه بدل شوم د دې به څه وجه هم وي ته لږ راجوخ شه که نه ته راشه ما سره ملاو شه ما سره کښېنه که ته دا وایې چې زه بدل شوم زه به دا وایم چې ته بدل شوې دې نه علاوه چې ګرانو کتونکو د سپورټس حوالې سره ډېر ښایسته خبرونه را روان دي سپورټس چې کله مونږ ووایو که نه چې یاره سپورټس څنګه دی هغه د سپورټس ګروم راغلو سراج عارف صاحب السلام علیکم سهار په خیر علي سر ځان دې داسې جوړ کړی دی اختر که دی او که نه دی سر خدا تاسو چې څنګه اوس رضا خان محمد صاحب رالو اوس تاسو رالي ما د سپورټس خبره کوله د سپورټس هم که اختر دی چېرته ځان همداسې نو مبارکه شه پاکستان ګټلی دی پرون ټیسټ میچ یې ګټلی یار ساوث افریقا دا څنګه په کم نظر ورته ګورئ یو نو دا خو مونږ لکه په دې باندې خبره کوله چې یاره پاکستان ماشاءالله که د هاکی په میدان کې دی کرکټ په میدان کې دی د بیډمنټن په میدان کې دی خصوصا د سکواش په میدان کې تقریبا لکه بس مسلسل یو سلسله شروع شوې ده ګولډ میډل دی او غره وړي او بس یو سلسله شروع ده نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره چې لکه پاکستان دی وخت کې مخ په وړاندې روان دي زمونږ په هر لحاظ سره زمونږ یو ګیسټ به هم نن راځي خو هغه هاکي سره ریلیټډ دی نو مونږ هم دغه خبره مونږ کوله هغه څوک ګیسټ دی لږ راته ووایي هغې حوالې سره سر هغه خو تاسو ګورئ چې هغه تعلق چې کوم دی یو کلیوال علاقې سره دی بلکې سوکنو سره دی سوکنو کلی چې کوم دی نو دا په سوکنو کې اکثر زه راځم زه خو تقریبا کال 2008 نه خیبر سره سپورټس لکه بس ریلیټډ د سوکانو کې یو سکول دی سرکاري په هغې کې زیات د سپورټس ته ایونټ کېږي او په هغې کې تقریبا چې د هاکی فوټبال ولیبال بیډمنټن تقریبا د هر یو گیم سهولت هغې کې شته د پخوا نه را روان دي نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره بلکې سادیه چې کوم دی هغه هم سوکانو سره تعلق ساتي یو ښه پلیر پاتې شوې ده او نن سبا لیکچرر په کالج کې د هغې په وجه باندې هم نن سبا جینکۍ ډېرې دغه راغلي سپورټس ته راغلي نو ما ورسره خبره کوله بلکې موږ سره ایران ته هم تللې وه د دې ځای نمایندګي کړې وه واه یار دې نه خو زه نه وم خبره نو ما ته ویل چې یاره مونږ را څومره جینکۍ د دې وخت کې په یو سرکاري سکول کې لیکچرر ده خو لکه سوکانو خبر راغله ما سوکانو ذکر سادي مو کو که یاره دا زه حیران په دې باندې یم چې سوکانو پرنګې کله ګرانو کتونکو لا خیبر ایجنسۍ پرنګې یو ځای چې چېرته نه شاهین چې افریدي پرنګې پلیز راوتي دي دا داسې بیکورډ علاقې دي چې د ښار علاقانو جینکو ته به زه وایم چې تاسو سره هر یو سهولت موجود دی خو تاسو ویل کوئ نه د سپورټس حوالې سره خبره کوم لکه کبډي تاسو به کتلي اکثر به په کلو کې په سادینونو کې کېده کله چې جوار اورېبلی شو که نه جوارو فصل سادین به پاتې شو د شپې به خلک لاړه بیا وار راوار کو هغه ځای مازدیګري کې به اکثر کبډي کېده ګراونډونه خو نه وو که نه نو په هغې کې به کبډي کېده یا به چې کوم د خوړونه بو دا به په اکثر د کال کې یو ځل میاشت نیمه دپاره اوبه بندی پې چې هغه به وچي نو په هغې کې بیا د ګیمونه کېده کبډیانې او یو شی بل شي دا کرکټ خو بیا وروستو لکه کبډي به زیاته چې کومونو په دغه خالي ځایونو بالکل دا به یو سیزن و موخه به کېده موخه اوس هم کېږي اوس هم ثوابی کېږي ثوابی بونیر دا د موخې بالکل یو مرکز دی او دلته چې کوم خانه اشاره کی جواب تھینک یو سر تاسو به نور ټایم مالو بیا کله ان شاء الله ډیره مننه تاسو ډیره مننه اخترم بیا مبارک شه ګرانو کتونکو یو وړوکی اوس د مالو چې د مینه واپس راشو نو بیا موږ چې کوم خپل ګیسټ دی هغې سره به گپ شپ لګو هغې سټوډیو کې انتظار کې زم ورځم سټوډیو ته او انشاءالله هغې نه پس بیا ملاویږو راځي شروع کې एकदम مازغول او وخیږي ولې سهار خو موږ ناشته ماشته نه کوو نو ډایرکټ چې راشو نو دس از اور فرسٹ ناشته تھنګ که نه نو دا ګرمه ګرمه کافي بالکل دماغ ته وخیږي او سړی بالکل راویښ کي که نه مونږ ملاو شو جی حضرت خان محمد صاحب سره تاسو ګوري
پولیټیکل هغه تاسو ته چینج ملاو شو د موسم حواله سره چینج ملاو شو کلایمټ چینج حواله سره هغه مونږ خبرو کا او پرون د حضرت خان مومن سے برثډے وا نو ویری هیپی برثډے هیپی بیلیټډ برثډے ټو هیم او بیا سراج صاحب سره مونږه د چینج خبرو کا بیا د سپورتس کې د چې کومه هلې ځلې دي د هغه حواله سره خبرو کا ګرانو کتونکو چې سپورتس خبره کوو نو نن مونږ سره ناشته سٹار هی از ناٹ اونلی ا سٹار هی از ا سپر سٹار ماشاءالله جی بالکل زمونږ د پاکستان اصل هیروز دغه دي ولې چې د پاکستان نیشنل گیم چې کم دی هغه هاکی دی او دا زمونږ غلطي ده دا د سپانسرز غلطي ده چې هغې بالکل دې ته نه هیر شوي دي چې هاکی والا زمونږ چې کم چیمپینز وو تاسو ته زه ووایم چې لاس انجلس چې اولمپکس و هلته مونږ ګولډ میډل ګټلی و مونږ به د ګلو کې منډې والې او عام ډنډې به هم نیولې وې او هاکیانې به هم ته جوړې کړې وې او څومره پاکستان زنده‌باد پوره یو پروسیشن و زمونږ لګیا و یو ګلی نه به وتو بلې ګلی کې دا ټول ماشومان چغې به م والې د پاکستان په ګټه باندې او هر ځل به تاسو به کته چې پاکستان به که هغه حسن سردار و که سمیع الله و کلیم الله و شهباز سینیر و شهباز جونیر و دا دومره زبردست صلاح الدین و دا داسې پلیئرز وو چې دنیا ترې زده کړه کړې ده او مونږ هم ترې زده کړه کړې ده خو اختر رسول و ډېره اکثر سې پورې هغې هاکي بلکې هاکي ټیم سره ټول پاتې شوي دي ګرانو کتونکو مونږ سره نن یو داسې سټار ناست دی چې هغې دنیا کې اول واوري هغې څه ماشاءالله اچیومنټس دي ډیفینیټلی انټرنیشنل هاکي پلیئر خو دی bronze medalist in Junior Asia Cup Bangladesh, gold medalist in Australian National Championship from Pakistan in Australia, gold medalist in University Science Malaysia from Pakistan in Malaysia, top scorer in University Science Malaysia, man of the match in Asian Champions Trophy in Bangladesh, man of the match in Asia Cup in Jakarta, Indonesia, bronze medalist in Sultan Azlan Shah Cup Malaysia, silver medalist in FIH Nation Cup Malaysia. ګرانو کتونکو دې نه علاوه هم د هغې ډېر زیات اچیومنټس دي مونږ سره ناست دی د ون اینڈ اونلی افراز حکیم السلام علیکم افراز وعلیکم السلام په خیر رالی مهرباني تاسو ماشاءالله یار هیرو هم یې او ماشاءالله سپر سټار هم یې په خیر رالی او ډېر مبارکه شه د دې اچیومنټس باندې دا ستاسو اچیومنټس موږ سره مخامخ هم پراته دي که تاسو ګورئ ګرانو کتونکو که زموږ کیمرامین یې خولی شي دا میډلز که دا کپس وګورئ دا یو خو چې دی ساس شروع ګرمه ګرمه کافي چې یو ځل سړی شروع کړي एकदम مازغول او وخیږي ولې سهار خو موږ ناشته ماشته نه کوو نو ډایرکټ چې راشو نو دس از اور فرسٹ ناشته تھنګ که نه نو دا ګرمه ګرمه کافي بالکل دماغ ته وخیږي او سړی بالکل راویښ کړي که نه مونږ ملاو شو جی حضرت خان مومن صاحب سره تاسو ګوري پولیټیکل هغه تاسو ته چینج ملاو شو د موسم حواله سره چینج ملاو شو کلایمټ چینج حواله سره هغې مونږ خبرو کا او پرون د حضرت خان مومن صاحب برثډے وا نو ویری هیپی برثډے هیپی بیلیټډ برثډے ټو هیم او بیا سراج صاحب سره مونږ د چینج خبرو کا بیا د سپورتس کې دا چې کومې هلې ځلې دي د هغې حوالې سره خبرو کا ګرانو کتونکو چې د سپورتس خبره کوو نو نن مونږ سره ناست دی سټار هی از ناٹ اونلی ا سټار هی از ا سپر سټار ماشاءالله جی بالکل زمونږ د پاکستان اصل هیروز دغه دي ولې چې د پاکستان نیشنل گیم چې کم دی هغه هاکی دی او دا زمونږ غلطي ده دا د سپانسرز غلطي ده چې هغې بالکل دې ته نه هیر شوي دي چې هاکی والا زمونږ چې کم چیمپینز وو تاسو ته زه ووایم چې لاس انجلس چې اولمپکس و هلته مونږ ګولډ میډل ګټلی و مونږ به د ګلو کې منډې والې او عام ډنډې به هم نیولې وې او هاکیانې به هم ته جوړې کړې وې او څومره پاکستان زنده‌باد پوره یو پروسیشن و زمونږ لګیا و یو ګلی نه به وتو بلې ګلی کې دا ټول ماشومان چغې به م والې د پاکستان په ګټه باندې او هر ځل به تاسو به کته چې پاکستان به که هغه حسن سردار و که سمیع الله و کلیم الله و شهباز سینیر و شهباز جونیر و دا دومره زبردست صلاح الدین و
دا داسې پلیئرز وو چې دنیا ترې زده کړه کړې ده او مونږ هم ترې زده کړه کړې ده. خو اختر رسول ډېره اکثر سې پورې هغې هاکي بلکې هاکي ټیم سره ټول پاتې شوي دي. ګرانو کتونکو مونږ سره نن یو داسې سټار ناست دی چې هغې دنیا کې اول واوري هغې څه ماشاءالله اچیومنټس دي. ډیفینیټلی انټرنیشنل هاکي پلیئر خو دی. bronze medalist in Junior Asia Cup Bangladesh, gold medalist in Australian National Championship from Pakistan in Australia, gold medalist in University Science Malaysia from Pakistan in Malaysia, top scorer in University Science Malaysia, man of the match in Asian Champions Trophy in Bangladesh, man of the match in Asia Cup in Jakarta, Indonesia, bronze medalist in Sultan Azlan Shah Cup Malaysia, silver medalist in FIH Nation Cup Malaysia. ګرانو کتونکو دې نه علاوه هم د هغې ډېر زیات اچیومنټس دي. موږ سره ناست دی د ون اینڈ اونلی افراز حکیم. السلام علیکم افراز. وعلیکم السلام. په خیر رالی؟ مهرباني. ماشاءالله یار هیرو هم یې او ماشاءالله سوپر سټار هم یې. په خیر رالی او ډېر مبارکه شه د دې اچیومنټس باندې. دا ستاسو اچیومنټس موږ سره مخامخ هم پراته دي. که تاسو ګورئ ګرانو کتونکو که زموږ کیمرامین یې خولی شي دا میډلز که دا کپس وګورئ دا یو خو چې دی دې خوا چې کم دی دا هغه والا دی که نه مین اف دی میچ دا دې خوا چې کم دی ایشین چیمپینز ټرافي چې کوم دی ماشاءالله مین اف دی میچ. اینډ دا بل چې کم دی دا اوس 2025 کې زموږ چې کم سی ایم دی هغه کے پی هیروز ایوارډ دغه کړو نو یې کې زمانه نومیټډ شوی. So KP's Heroes Award ماشاءالله دی دا مو دا میډلز وګورئ ډېر میډلز دي د دې په نامه باندې دا چې څومره چیمپینشپس ما یاد کړ د دې ټولو حوالې سره دې ته میډلز هم میلاو دي ګرانو کتونکو او ونډرفل یو بریک بالو ګرانو کتونکو بیا راځو تاسو په وړاندې. ګرانو کتونکو نو موږ سره افراز ناست دی. افراز سره هم ګپ شپ لګو. بل موږ سره یو داسې زبردست ټیلنټ ناست دی چې هغې سوشل ورک حوالې سره د هغې ډېر غټ کنټریبیوشن دی. ګرانو کتونکو سوشل ورک او بیا خاص توګه باندې هغه مریضان چې تھیلیسیمیا مریضان دي هغې دپاره سوشل ورک کول سپیسیفیکلی ډېر زیات د دي په دې کې ماشاءالله هغه دی دومره هغه څه ورته وایي کنټریبیوشنز دي او ګرانو کتونکو شي از ا ویری ګډ سایکالوجسټ ماشاءالله او لیکچرر اف سایکالوجي ایز ویل. موږ سره ناسته ده نور الهدا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نور الهدا څنګه تاسو؟ الحمدلله تاسو. طبیعت هم ښه دی؟ او جی. ټیک ټاک دومره پچونی غوندې سایکالوجسټ او بیا لیکچرر ان سایکو سم ماسټرز هم کړی دی سایکالوجي کې هغې نه پس اوس هم فلم کوئ که نه جسټ لیفټ اټ؟ نو ما بی ایس کړی دی اسلامي کالج نه بیا ایم ایس مې ناروې نه کړی دی. ناروې نه؟ جی جی ماشاءالله جی. دې نه موږ دا هم تپوس کوو چې زموږ چې کوم ایجوکیشن سسټم دی او د ناروې کوم ایجوکیشن سسټم دی هغې کې څومره فرق دی جی ماشاءالله ویری آی ایم امپریسډ ماشاءالله. څه فرق دی څه فرق محسوس کېږي اول په دې خبره وکړو ولې چې زموږ ایجوکیشن سسټم چې کوم دی هغه لږ داسې دی که نه په خپه ګوډ دی که نه زه ورته دا وایم. What do you think? What's the difference? The big difference? The huge difference is that everything is systematic. زمونږ چې کوم دی اوس پورې لکه پیپر رایټینګ او دا څیزونه دي که نه هلته هر څیز آنلاین شي. ټیک شوه. پیپرز هم آنلاین وي. یا او جی اور داسې نه دي چې لکه تاسو څنګه چې مونږ سټډي کوو بیا مونږ پیپر ورکو نه هلته کوشچنز الریډي تاسو ته پته دي هغې حساب سره تاسو یو ریسرچ پیپر جوړئ. نو پین ضرورت هلته نه وي؟ نه جی کمپیوټر بیسډ وي هر څیز. ګډ دا ښه خبره شوه. چلو یو خرچې نه خو بچ شو. نو دا راته وایي چې هلته د سایکالوجسټ خو ډېر زیات هلته عزت دی که نه ریسپیکټ دی ډیمانډ دی دلته خو خلک په دې نه پوهېږي. سو وټ ډیډ یو فیل چې هلته نه تا ماسټرز وکړو هلته خلکو به څه ویلې تا ته؟ The biggest regret was coming back to Pakistan. Why? ولې؟ Because هلته ډېر opportunities وه دلته هغې شانتې نشته او زموږ اسپیشلی کې پي کې ډېر زیات شاته دی as compared to Punjab and Karachi. نو ځکه بله دا ده چې اپورچونټیز حوالې سره او جی بالکل ایون تاسو دا هم وګورئ سیلري پیکیجز هم دغه شانتې نشته څنګه چې پنجاب کې او کراچي کې دي
لکه سٹارټینګ چې دی 25 بګي او الته اسلام آباد ان کراچي کې سٹارټینګ به وي 60 70 پورې ویری ټرو ویری ټرو نو ځکه پیکیج نشته دومره یس او د خلک پوهیږي نه بزنی صحت باره کې لکه څنګه چې موږ چیسټ انفیکشن وي کینسر وي الله نه کرے هارت پرابلم وي موږ زو ډاکټر د پاره لکه کنسلټیشنز د پاره او داسې بٹ when it comes to depression anxiety frustration anger issues especially خلک نازي مونږ نه discussion نه کوي because we feel so inferior and feel like چې لکه people will judge us going to complex exactly inferiority complex کې سړی راشي چې خلک بم او خلک جج کوي دلته دا مسله ده کنه دی بل چې هغه تم نه پته چې دا یو پرابلم دی لکه باډي کې بل ځکه پرابلم دا سه برین هم د باډي سدال تم پرابلم کې دي کیمیکل ریاکشنز وي بالکل هغه د وجه سړی کمزور اعصابي کمزوري ډیر خو ورډ دی خو په دې ځانم پوي کې چې اعصابي کمزوري وي دا چې میموري کم شي یاداش لکه زما مسله شروع شي چا بیانې برانه یې چې زه روان شم چې ګاډي پورې ورسم اره چا بیانې خو مې هلته پرېښی سو په ټیبل مې ځان ته اول نه ایښي خو بیا رانه هېرې شي دغسې فار ایگزامپل د چا نامه رانه هېره شي اوس دا سفتین ریز وي نه دی نه څه نامه ده سنگین بخاري دې رانه د نامه هسې وایم که نه سو د دې څه وجه وي stress stress is directly proportional to memory it affects your memory like the stress چې څنګه چې تاسو stress لرئ څومره هغه ستاسو memory affect کوي نو د دې د memory تیزولو دپاره څه وکړو focus and concentration focus چې څه کوم په هغې کې فوکس او بله دا هم ده چې لکه تاسو لکه خپل روټین کې یو تھراپي یا ټیکنیک شانته موږ وایو میډیټیشن ایون اسلام کې هم شته نو میډیټیشن سره ستاسو چې کومه سټریس لیول دی انزایټي لیول دی هغه ورو کنټرول شي لکه مراقبه وکړو او جی د کمرې یو ګوټ کې کینو بالکل او سر لاندې کو سترګې پټې کو د دې یو خپل یو هغه دی کنه سټایل دی لکه څنګه چې لکه اوس میډیټیشن ستاسو دا یاد دی هغه خو یوګا پروسس دی کنه ها اوکې تاسو چې کومه ما چې کومه میډیټیشن تاسو ته یادوم او هغه کې دا سیده چې لکه موږ ډیپ بریدینګ کوو اوکې ډیپ بریدینګ یس ایگزیکټلی ډیپ دیٹ هیلپس ا لوټ ایگزیکټلی هغه سره چې څنګه چې موږ اوس ناست یو کنه بالکل هغه ریلیکس پوزیشن کې تاسو ناست یې او جی او خپل چې کومه ڈائفرام چې دی کنه ڈائفرام چې موږ سٹمک دوایو اتنی گہری سانس آپ نے لینی ہے کہ وہ آپ کو سویل فیل ہو روکنا نہیں ہے اس کو بڑھنے دیں اس کو بڑھ اور پھر 3 سیکنڈز کا پاز لے کے اور بیا ادھر وہی ایسا 1 2 3 اینڈ دین یو ہیو ٹو ریلیز اٹ ریلیز بم دا سکے چې کخلینا موازه موزی خیر ده لگا ہے رو ایسے جیسے اندر سے پورا غبار نکل جائے غبار نکالے باہر نکال کے دا سٹول پورا رو باسی باہر لڑکای یو نو یو بل کارم تاسو کولای شي چې تاسو ډیلیټ کړئ ارسه لکه تاسو ډیلیټ کوئ کنه افراز داسې هر یو شی لکه تاسو یو شی ډسټرب کړئ چې لکه هغه ماته غوسه وکړي هغه زما بې عزتي وکړه نو تاسو څه کوئ چې اوکې ډیلیټډ ستا برین کې به هم راشي ډیلیټډ لفظ به هم راشي بټنه دباو کوي لکه موبایل کې چې څنګه ته ډیلیټډ لکه کمپیوټر کې ډیلیټ اوکې خوشحاله شي ډیلیټ شو تاسو ته به یقین راځي لکه چې تاسو به اول موږ ته هغه ټیکنیک ښولو که نه چې په پیپر باندې ولیکئ او هغه وسوځوئ exactly that was deleting kana yes بالکل so you can delete it تاسو delete کولای شئ یو ځل چې delete کړئ ریسایکل بن خالی کړئ دا ریسایکل بن ډېر زیات نو اتوماتیکلی هغه جی بالکل تاسو ریلیکس شي تاسو کنه بل دا هم دا چې لکه تاسو چې کومه خبره وا تاسو خپل مائنڈ کې هغه خبره راوالي جس طرح हम उसको स्क्वीज करते जाते हैं छोटा करते इतना कंप्रेस कर दे कि बिल्कुल वो खत्म ही हो जाए डॉट बन जाए एग्जैक्टली डॉट बन जाए आसमान में दूर जाके बस गया खत्म देयर आर सो मेनी टेक्निक्स if you ها یو افراز یو بل ټیکنیک د ډېر مزدار کنه لکه هغه مونږ ته سایکولوژي خولې دی سایکولوژیسټ خولې هغه داسې دی لکه اوس ته شپې وده شي که نه لکه مونږ وظیفه نه کوو داسې دی خو هغې نه مخکې لکه اوس ته وظیفه مصیفه دی وکړه هغې نه پس لا څوک نه کوي هغه د هغه خپله خوښه ده
خو لکه ته اوس یو امیجن کې چې یو ته خانې ته ته کوزېږي یو دوه درې سټیپس هلې او ته فیل کې چې لاندې ځي بیا دروازه کلاو شوه ته بهر ووتې دومره خشته لش ګرین هغه دی او هماغې کې به ته اوده شي پته به هم درته او چې سهار پاشې ته به خوشحاله بیکاز ته چې کوم ځیګ ته وروتې وې هغه ډېر شین او هغه ما ته ګوري داسې لیوانې لکه नहीं इट्स ट्रू इसको इमेजिनेशन टेक्निक कहते हैं imagination technique. जिसमें हम अपने आप को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पे हमें सुकून मिले افراز ته سکون چرته ملاوي موږ ته سکون په بیډ باندې ملاوي ځکه چې ګراوند کې خو نه ملاوي نو بس ټایم د ریسټ ټایم بس سوچم کوو چې اوس به بیا پاسو گیم لاین بس کوشش دا کوو چې خپل ریسټ په ټایم کو ټایم دومره کم وي کنه چې زموږ سار کې سیشن او مازګر دوباره سیشن نو اکثر لا موږ ته دا 10 بجو نه تر 1 بجو پورې کم زموږ ټایم موږ کوشش کوو چې خپل ریکوري وکړو لکه چې د شپې ریکوري کی خو شپې موږ سره ټایم ډیر کم دی چې واټر ټریکینګ کوو او سار وختي و پاسه او سار بیا منډه تړي می ښه افراز دا راته وایي چې ټول الکان جنکې کوشش کوي کرکټ طرف ته لاړ شي زموږ ستاسو د علاقې والا او د نوي کلي والدي کوشش کوي سکواش طرف ته لاړ شي هاکي طرف ته څنګه مازغه دی راله ال کې بس ما سکول لیول نه کی کوله کنه او دا ما ټیچر چې کوه خپلم د هاکی پلیئر او هاکی د شی چې زموږ قومي کېل او زموږ څه ریکارډ پروت سلوړ کا 95 دی غټلو سپور دنیا کې 3 اولمپکس 95 دی غټلې او بدقسمت دا چې زموږ د هاکی چې کوم دا سو نه په ټي وي خي نه په سکرین باندې راځي نه سب میچز کیږي او په خبر کې خو بالکل دومره خاص نه کی او بار بیا آلموست کیږي ایگزیکټلی نو تاسو وایي چې ګران کتونکو په دې خبره کو دا ډېر سیریس الیګیشن دی او دا صحیح دی په میډیا باندې بالکل صحیح دی موږ منو هر څوک کرکټ طرف ته روان شوي دي او بس هغه هم پکې لګي دا اوس خو پکې بیټس هم لګي جي الله دې معافي راکړي چې کوم څومره سخته ګناه هم ده او معاشرې کې هم ټول نه غلط کار دی راځو او بیا افراز نه تپوس کو د دې سفر حوالې سره چې سفر یې کم ځینې شروع کړو څنګه شروع شو او ډومبه غټه د دې کومه وه او څنګه پراؤډ فیلینګ و د دې ته او بیا به نور ودانو تپوس کړي چې د دې پراؤډ مومنټ کم یو ویلکم بیک انټرنیشنل هاکی پلیئر افراز حکیم ماشاءالله زموږ د خیبر پښتونخوا او د پاکستان فخر موږ سره ناست دی او ماشاءالله دومره ټیلنټډ او چې پوره دنیا کې لکه ویسٹ کې سکینډینیوین کې هم نامه پیدا کړی دی پاکستان کې هم نامه پیدا کړی دی او دومره په وړو کې ایج کې دواړو نامه پیدا کړی نور الهدا موږ سره ناسته ده سچ ا ټیلنټډ سایکالوجسټ پلس سوشل ورکر افراز نه موږ تپوس کړی راځي او بغه خبره مخ په وړاندې بوځو یاره افراز دا راته ووایه چې تا ته پته وه چې یاره او دا زه ډېر په افسوس وایم لکه چې تا ته پته وه چې هاکي دومره خیال نه ساتلی کېږي سپانسرز وایز او میډیم نو ولې کرکټ طرف ته خو ټول کرکټ طرف ته لیونی رواني نو دا مسله هم ده که نه اصل کې چې سټه مونږ سٹارټ کړو هغه ټیم لکه موږ ته دومره پته نه دومره ایکسپیرینس نو بس موږ ویل دا و بس یو سکول لیول گیم دی ویل ډن یار داسې مه وایه ریګریټ خو نشته دی زما زه خو چې تا ته ګورم په ځان راله غوسه راځي چې په نه لکه مطلب دا لکه چې موږ ته پته لکه چې موږ دومره های لیول سره ځو او بل د کلینز پلیئر خو لکه دومره دغه دغه ته نه ملاوي کنه په چونډي چې هغه مخکې لاړ شي اوس بس دا سټوري زر زر لګو کو چې شروعات هم څنګه وکړه ډومبه ګټ هم کم وه چې په دې باندې ډېر تاسو پراؤډ فیل کولو زه خو رومبې په 2016 کې جونیئر ټیم کې راغم پاکستان جونیئر ټیم کې راغلی زما رومبې سټیپ هغه نه نو جونیئر ټیم کې راتلو نه مخکې چېرته وئ ما سکول لیول گیم کولو بس انا پات بلته زه کلب لیول کې گیم مې کول ته موږ انټر ډسټریکټ ګټلو د سټیډیم کې نو چې کله چې غټ ټورنمنټ کې لکه انټر ډسټریکټ نو هر ډسټریکټ نه ټیمونه راځي هغه نه پات بیا د صوبې ټورنمنټ کې نو چا وکتي فرست ټایم دا وګورئ که نه جي دا کم میچ دی دا ملیشیا کې دی دا د بنگلاديش کې میچ دی بنگلاديش کې دی او انډیا خلاف رومبې ګول ما کړی دی ماشاءالله انډیا خلاف او دې کې ما ته مین اف دی میچ منمدي ګډ دا ګول دی که نه ګډ یار ما ته مین اف دی میچ پلو شوی دی کې مین اف دی میچ او دا ګوره زموږ هیرو څنګه را منډې وایي ماشاءالله ماشاءالله او دا
دا مغه میچ دی نه دا مونږ انګلند کې کړی کمان په گیمز دی دا سکاټلند کې خلاف ګول دی سکاټلند خلاف ها او دم تاسو کړی ګول ها جی ماشاءالله یار افراز I have become your fan وګوره वाह वाह गुड यार गुड दगा से द नर बच्चा वाह वाह और دا انډیا خلاف دیم ګول دی इंडिया खिलाफ बांग्लादेश ها جی ओके अफराज माशाल्लाह देर खस्ता यार दिस इज इंडिया एज वेल دا چاینا خلاف चाइना उनके जोरता है चश्मे पखो कमानो यस यार अब डीर माशाल्लाह डीर खस्ता गेम दे टेक्निक दे टोल का ना ओके वाह वाह And Pakistan get the equaliser. I think it's Afraz who's put the rebound in. But with 32 seconds remaining, they're level. What a goal from Pakistan here. Sianullah Chunga, goalkeeper, falling backwards and just paddled that ball up into the air. वाह यार गुड अफराज दस्तवी دا زمونږ ساوث افریقا سره میچ او کوارټر فائنل په 2-1 مونږ بیللو हाँ دا بیا 2-2 باندې راشه माशाल्लाह यार वेल डन डेर ख लगा और क्लिप्स नहीं है मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार डेर ख नूर क्लिप्स है वीडियोस है या नूर क्लिप्स होडी यो बल दे हाँ लगू खई पिक्चर्स खाई जा माशाल्लाह दा कम जी बेटा دا अफराज انډونیشیا ته ته इंडोनेशिया की ओके माशाल्लाह 67th AWT नेशनल पाकिस्तान کې नेشنل چیمپionشپ مونږ غټلو فائنل हाँ माशाल्लाह دا انډیا کې دوم میچو इंडिया के हो और इंडिया ला चाइना ला माते वर कड़े इंडिया ला چاینا لا चाइना ला गुड और तासु दा कम पोजीशन द सेंटर फॉरवर्ड سنټر فارورډ جی माशाल्लाह हसन सरदार है हाँ ها جی او ما بیسلی کوچ کامران اشرف ته कमरान अशरफ अगम सेंटर फॉरवर्ड ها होगा ना جی. वाह شاباش سره چلو وېدو हाँ, شاباشي बिल्कुल गुड यार वेरी नाइस लगा जबुगे په وخت کې با لکه تاسو سیدا هوکی یو لاس سره نیولې واسن سردار با یو لاس سره هوکی نیولې با او هغه بال با داسې لکه انقطع دی په هوکی پورې glued to the hockey کنه वाह beautiful pictures څومره خوان کی چې دا ګولو کې کنه لکه هغه نه پس جوبلیشن کې प्राउड मोमेंट ही करा पाकिस्तान प्राउड मोमेंट ही बिल्कुल माशाल्लाह यार क्या बात है वाह वाह यार ډیر څومره خوان کی یار د تاسو ट्रेनिंग सेशन سمري لکه سحر بیا مازی दो टाइम हम सेशन को रस के यो सार मॉर्निंग के बया इवनिंग के को हाँ आओ जी او څومره घंटे وی دا सार जमु 3 घंटे सेशन जी का है कि योनी में घंटे जमु फिजिकली योनी में घंटे जमु बया टेक्निक द पा रहे हाँ او सब साइकोलॉजिस्ट ته ना हाँ ना आदमु का मुसरा कोच ته या نه साइकोलॉजिस्ट नشته سره یو साइकोलॉजिस्ट هم ساتي هر یو ټیم पाकिस्तान सर वाहिद पाकिस्तान چې موږ سره نشته क्रिकेट سره خوشته क्रिकेट سره شته. او क्रिकेट سره شته موږ ځل راغوسو بس ما یو ټورنمنت لري راغوسو به بیرانو وستو ناغي درته تکړه شي شاب داسې بس هغه لګ منټلی او بس ټو داغه کوي چې داو کوي او مطلب ټیم څنګه به یوځي کیږي څنګه به ټیم رانیږي مطلب داسې مومنت افراز چې تا اوسه پورستا نه هېریږي ای هاکی کې هغه څه دی او چرته ودا زما رومبه اچیومنټ چې کوم د انډیا خلاف چې ما ویل رومبه ګول ما کړو او ما غمې په ځمن اف دی میچ او ما یاره دا رښتیا دي چې تاسو ډېر اچیومنټس هم وکړي خو چې کم اګینسټ انډیا بالکل whether it's cricket, hockey, squash کم یو هم ګیم وي چې هغې کې تاسو هغې خلاف سکور وکړئ نو هغه ډېر بې حده پراؤډ مومنټ یا آی کین انډرسټینډ دیټ زبردست ډېر ښه سایکولوجست ضروری وي هر ټیم د پاره نن سبا خو هر گیم کې شته ده او جی بالکل څنګه چې ISSB کې پکار دي हाँ आर्मी वगैरह एयर फोर्स इस तक का शांति लगा स्पोर्ट्स की हम पकड़ दी मोटिवेशन तो पर और बाहर इस मतलब वेलनेस कोच होते हैं इनको वेलनेस कोच कहा जाता है वेलनेस कोच बिल्कुल
तो इनका काम क्या होता है, क्या करते हैं? एक तो ये अब टीम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि टीम में आपस में कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। दूसरा ये कि जिस तरह से एक प्रेशर आता है तो उस प्रेशर में एक जो प्लेयर होता है वो किस तरह खुद को मेंटेन कर सके, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्योंकि आपने इधर उधर देखना होता है, किस तरह से एकदम से शॉट मारनी होती है, वो चीज़ें भी सिखाते हैं आपको कि किस तरह से आपने फोकस रहना है, और मतलब ऑन द स्पॉट किस तरीके से ये अगली टीम को हराने के लिए आपका माइंड इतना अलर्ट होना चाहिए। इसको हम हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं समटाइम। अच्छा, ये एक मैं अक्सर सेशंस के लिए जाता हूँ मैं खुद भी, ताकि वो ये स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा कम हो सके ना। तो हफ्ते में 1 दफ़ा, तो तकरीबन महीने में 4 दफ़ा हो गया, कभी कभी 2 हफ्तों बाद चले जाता हूँ जब ज़्यादा काम होता है। मुझे ये बताइएगा चिकम दा कोर किची अगी लगज़र चिकल अल्लाह शम अक्सर नो जिनके डेर ज़्यादा राजी, डेर ज़्यादा गट प्रॉब्लम सर राजी अक्सर डेर जिनके विच अगी जाड़ी पर जड़ा जड़ा राशि अलता वो चीज़ी बिया खान दी गया, ये खुशहाल है, रिलैक्स हुई दा दे वक्त जमुंगा दा प्रोग्राम पर ची दे टाइम को टोल हाउस वाइफ्स पूरी बिया शपे 10 बजे से रिपीट की बिया को टोल पूरी कूर की चिकम में झगड़ी हुई का ना, दा ख्वाखीन गोर सर झगड़ा और द खावंद और द खजी झगड़ा और द माशुमानो द मैन मोर सरा ला प्लार सरा दे हवाले सर बग्रान को तुरको खबर को ब्याता सु कॉल्स हम कोलेशी जमुंगा हीरो अफराज तम कॉल कोलेशी लाइव और नूरहुदाना तपोसम कोलेशी उनको डिस्कशन को इंशाल्लाह दे ब्रेक ना पास ची कोर की चिकम में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम राजी पागे माने बसिंगा मुंग दागी बखनी में बसिंगा को आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक दा प्रोग्राम गोरी क्वेश्चंस तासो कोलेशी जसम सलाम भी हुकुरुन के चिकम झगड़े राजी करना आगे हवाले सरा वरिश दी थीसिज्म पदे कड़े दे जेंडर बेस्ड वायलेंस चिकम दे पागे मान दे कड़े दे नूरदा थीसिस दीना बतपोस को यो खुदा चिकम द ख्वाखी और द इंगोर सदियों से अगवई करना सास भी कभी बहू थी अदरस गोबल चरा रवान दे झगड़े रा रवानी दी अफराज वादे शवे दे वो मुबारक उसबम चैंपियन इंशाल्लाह अल्लाह दे की यार जमुंगा पाकिस्तान टीम के हमेशा लते नो अगर दासी की ची उसला कज़वेरा ननूजी और वने मोर वर्ता शुरू शी उज़वे गरीब सू की अलता खज़े साइड वाली कदा अमी साइड वाली हुकूर की बेसिकली कीगी पसमाने झगड़ा अवल दारा तो आई अव्वली कीगी so they are very close living in one house kana it should be like a home कूर पकार दे कना दायो झगड़े वाली की द ख्वाकी इनको। अच्छा, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह आपस में पड़े 2 बर्तन टकराते हैं ना, हम सब तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है, वो भी ऑपोजिट मतलब ओपिनियंस रखने वाले, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हम सही बड़ा ज़्यादा अच्छी लगा व्हेन। और अगर आप नोट करें तो वो जो सास होती है वो लाती भी बहुत मोहब्बत से है exactly. लेकिन फिर उसी के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है वो इस वजह से क्योंकि उनको ये फील होने लग रहा होता है कि अब तक 24-25 या 26-27 साल की उम्र तक जिस बेटे के ऊपर मेरी डोमिनेंसी थी, वो ऑल ऑफ अ सडन किसी और के उसमें आ गया इन्फ्लुएंस। तो ये जो बेसिकली ये सोच है ना, ये माइंडसेट जिसको हम कहते हैं, तो वो पोजेसिव होती है ना। बिल्कुल, यो मूर दागे खो बदन टुकड़ा दा कना जड़ टुकड़ा है दा गजवे। बिल्कुल नो मैं उसको भी ब्लेम नहीं करता, मैं इस लड़की को भी ब्लेम नहीं करता, ये होना ही होना है, राइट? नेचर ही ऐसी है ना, इंसानी फितरत। कैसे अवॉइड करें इसको? इसमें ये है कि सबसे पहले जो लड़की आ रही है ना, उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए जो अब तक हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है कि लाइफ में शादी के बाद जो चैप्टर्स होते हैं ना, हर एक चैप्टर में डिफरेंट कहानी आपको मिलेगी, ठीक है। और जो सास की कहानी है ना, उसमें ये होना चाहिए कि अल्लाह उनको सलामत रखे, जब तक वो है लेट हर बी द क्वीन ऑफ दैट हाउस। ओके, बिल्कुल सही है, घर की मशर भी है तो लेट हर बी द क्वीन। आप छोटी छोटी जिस तरह कुछ नहीं होता, अगर आप उनसे पूछ लें कि आज खाने में क्या बनाया है, तो उनको फील होगा कि हाँ शी इज कंसीडरिंग मी इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हाउस। ईगो अनाज से अगर सड़े तबाह बर्बाद की लेकिन तपोस दिनों के नुस्ब होशी और उसको फील कराएं कि आप बड़ी हैं, एग्जैक्टली, आप मलका हैं इस घर की, मैं प्रिंसेस हूँ।
दूसरा ये कि जो सास होती है उनको भी चाहिए कि देखिए हम अगर हमारी बच्ची हो और उसका हस्बैंड उसकी साइड ले तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बेटा साइड ले बहू की तो हमें मसला आता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो हम इंडिफरेंस हम कहते हैं जो है, इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि मतलब वो भी बच्ची आपकी है ना, आप ही मोहब्बत से लाए हैं उसको। तो अगर वो थोड़ा उसकी साइड ले लेगा, थोड़ा सा उसकी, क्योंकि इनिशियल जो फेजेस होते हैं लाइफ के 2 साल होते हैं जिसमें आपने अपने आप को मनाना होता है एज अ बहू, तो उसके बाद ऑब्वियसली सब कुछ आपका ही है। यस, और खुदी की उस मुंगा चिकम सोच न को अगर दा ची दा गजबी से कसूर दे, यू नो, आप सास के बारे में भी सोच रहे होते हैं, बेटी के बारे में भी सोच रहे होते हैं, अगजवी चिकम रा रवान दे कोरता लागा गरीब ची सुमरा डिस्टर्ब दे बाहर हम टोल और अस्कारू की चुकोर तराशी नो अमी पोजेसिव वी अलता खजम पोजेसिव वी दा वर्तवी ची लका गरीब कोरता सरोड़ेम ने ची मोर रोड़ी खजा खपकीगी, ची खजर रोड़ी मोर खपकीगी। नोस दे सिचुएशन के दा अगच सुमरा स्ट्रेस के दे ला अगच सुमरा एंजाइटी के दे अगे ना मोर लूर नहीं खबर, तो नो आग गरीब दागा से कसूर दे। अब देखिए इस तरह है ना कि इसको मैं थोड़ा जनरल वे में बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने मर्द को पैगम्बरियत इसीलिए दी थी क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, हम फीमेल्स जो होती हैं हम इमोशनल रीजनिंग ज़्यादा करती हैं, तभी मसले ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरा ये कि मर्द जो होता है, मर्द अल्लाह ताला ने उसको मुहाफिज बनाया, उसको पूरी घर की हुक्मरानी उसके अंडर ही होती है। वैसे तो औरत बना रही होती है घर, लेकिन होता कंट्रोल उसी में ही है। सही। तो उसको बैलेंस इस तरह रखना है कि अगर देखा जाए तो असूलन वालदा बड़ी है ना, आप पहले उनके पास चले जाएं, सलाम करें, थोड़ा वक्त गुजारें, फिर आके बीवी के पास आ जाएं। और उनको एक मर्द के ऊपर ही होता है कि वो किस तरह अपनी बीवी को समझाए कि आपकी अहमियत भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वालदा की है, लेकिन वो बड़ी है तो शी डिजर्व्स टू हैव मोर टाइम एज कम्पेयर टू यू। जबरदस्त। और दी तरीके से कथा सु गोरी लग होते सोच कवई और दी डेरा खस्ता खबरों का ची अगमोर ची दा सोचू की ची दाम दा चालूर दा ठीक शवा अवल बिया ची अगा खपल द जड़ टुकरे रे आवाद कई नो बिया पकार दा ची अगम खपल लूर गणी सिंपल। और आगा जी ने आगे तो पता ची जमा उस जॉइंट टूल द सरा दे नो आगे तो पकार दा ची अगा दा सोच की ची दा कागा अलग सर आगा मीना कई नो द मोर बे उमा गम इज्जत की सुमरा आगा अलग कई सिंपल। दलता पर टूल शिजुना खत्म शी और टूल ना घटा खबरा दी ची कमो के जमा ख्वाह शवा ची हर से कवई यकीन कवई तासु आगा मशरा जोड़ा कई आगे ना तपूस शुरू कई शी फील गुड एकदम से माना तपूस कई बस दा बद पदी की खुशहाल है अभी ठीक शवा नो दा टूल ना खिस्ता तरीका दा अफराज यार जमुंगा चिकला माशुमानी का ना स्कूल के गेम्स कई नो आग वक्त की सब पकार दी ची तो पता हो लगी चिदा माशूम देर टैलेंटेड दे गेम के पता बसिंगा लगी पता था लगी कहाँ यो भी इंसान के नेचुरल टैलेंट भी है। अगर मक्के पता लेकर अगर स्टिक पता रही थी स्टिक सिंगर नहीं बोले दे मतलब उस इंसान दे उल्टम पके सूख नहीं सूख सिंगर नहीं कम स्टाइल ना पता चले अलग कम स्टाइल सा दे गेम को ले सही वो जमगा माशुमान वाली ची हॉकी डेर गुरी ना असल के मीडिया मान दे मीडिया सुख खाई ना करना मीडिया मान राजी ना दागी जो एग्जैक्टली अगर वाली ची गुरी ना नो आगी शौक हम ना पैदा बिल्कुल का स्कूल की कई आगा वक्त को शो के कम स्कूल की नो आबे कई कुछ ये स्कूल किम ना कीगी अगर तो रूल्स पता नहीं अगर तो दा चिसिग्या बे फाउल्स पसमानी कीगी और कैरेट सता वही और दा आर सब आगा पे नहीं खबर एडवांटेज सता वही नो दा शिजुना बागा तो बेआसो खैयारा असल के स्कूल के जेके में खपल टीचर्स भी नो मा जेकम स्कूल ने सबक ले पाई के माशाल्लाह डेरा गट ग्राउंड हो नो आ ग्राउंड नहीं खत्म को वली बस आलते नवे बिल्डिंग स्कूल जोड़ को आ जोड़ हम दसे प्रोते असल के ग्राउंड हम तुम निश्ता टीचर हम अगर सपोर्ट न कहिए नो फ्यूचर को भी सब पसमान न रहे खपशेवी चिता उस तो पता लगी दरी ग्राउंड खत्म को वालते बिल्डिंग जोड़ डेर ज्यादा का चाल तमा गेम शुरू के वालते न हुआ तो अल्लाह पाक की जतरा करे और कला का चकरो हम गम न सिबिरानी लका सनिश बाकी न लकान बाकी गेम के उसने की गलत गेम वली नो बस ग्राउंड निश्ता दे नो बल चढ़ता हम न कई गेम स्कूल के कम ग्राउंड या मतलब कि साढ़े फुटबॉल हम कई हकीम कई क्रिकेट हम कई
اوس هغه سکول کې چې گیم نه کینو بار خودم راکې نه کیږي ځکه چې سکول لیول نه پلیئر راوځي پروموټ کیږي که سکول یو د خپل یو پیریډي نو پی ټی چې وته نه کې بیا خلک سپورتس کوي نو چې سکول کې ګراوند نه هغه بس گیمز وکي بالکل ګران غدن کو پدې نورې خبرې کوو یو د مینه پس او تاسو کالز به ملو ان شاء الله د افراز زمونږ سره د دنیا چیمپئن ناشته د هاکی او د اعصاب حواله سره څه کوېسچنی د سایکالوجي حواله سره تاسو اني ټایم کولای شئ نور الهدى موږ سره ناصر افټر شارټ بریک تاسو کالز باندې ویلکم بیک ډیر انټرېسټینګ شو پروګرام ولې چې موږ یو طرف ته موږ سره ورلد چیمپئن ناشته جی افراز او ماشاءالله د هاکی چې څنګه هغې کوي لګیا دی خو تاسو وکتوس او زه به وایم چې د دې ګولز بیا بیا ښایي چې موږ کپ لګو هغې دوران کې ښایي ډېر خوند کوي ماشاءالله او لکه چې څوک د سپورټس سره ریلیټډ دي هغې هم او عام خلک هم ډېر په شوق باندې ګوري ده دا وګورئ جی یو ځل بیا تاسو ته ښایم جی د افراز چې کوم د ګول کولو انداز دی او دا د انډیا خلاف که نه د انډیا خلاف دی ګول کړه واه او دا کوم یو کپ افراز ایشین چیمپئن ټرافي ایشین چیمپئنز ټرافي وه که نه لومبی ګول تاسو کړه او یو ور مین اف دی میچ از ویل Say that again. So have a word with Ellen. Tell him we've only stopped the game twice to speak to his boys. Once with the keeper and once down here. Just have a quiet word with him. Great bit of play down the side. Alan, here's the time. We've got 15 seconds. Too much from everyone. Too much from everyone. Smashed off the back foot. Thank you. Comes off the Scottish defender dangerously and just manages to tip it down. Hits another half volley. او دا د چا خلاف و افراز دا سکاټلند خلاف سکاټلند اوکې Absolutely nailed that. This was on the fourth occasion of back-to-back penalty corners haven't been scored, and this was Afraz, much like he's done throughout the tournament. So sharp, so fast, and making most of the opportunities. This was Korea going one goal up, and this is the equalizer from Afraz. A lot of green shirts in there versus the pink shirts of Korea. And that was put in by Afraz. Ali's swapped to the right-hand castle, nearest to us. Here he is, Rizwan Ali, good save, follow up, scored. And Pakistan get the equaliser. I think it's Afraz who has put the rebound in. But with 32 seconds remaining, they're level. What a goal from Pakistan here. Sienna Lachunga, goalkeeper, falling backwards and just paddled that ball up into the air. ډېر ښه یار زبردست د دې دا چې کم تاسو اخر کم ګول وکړو اخر کې بالکل که نه چې هغه ریباونډ رالو او تاسو بره نه داسې وواله دا فول خو نه نه جی نه جی دا شارټ کارنر کې ریباونډ چې راشي هغه ته کولی شي او چې ریباونډ نه راشي اوکې او ډي نه چې بار یو بیا د ګوډي نه چې بر راشي بیا فول ډي نه بهر ډي کې دننه خیر ډي کې دننه خیر ځکه چې هغه ګول ته ګول کوي ګول کې طرز یې ویشتی شي ویری نایس ګوره دا دا چې تاسو د کله د ولې چې موږ به هاکي چې کله کوله که نه نو ټک فول به وشو ټک مایل یار دا څنګه ګیم دی موږ اکچولي هم په دې پرېښی وو چې لکه یو خو چې ته به کله په منډه شوې ډریبلینګ به دې شروع کړو که نه په منډه به شوې دیټس ا ډفرنټ تھنګ هغه بیل شي خو کله کله چې داسې جمګټه به جوړه شوه ټرن فاول ټرن هغه ریفري به لګیا او سم لیونې به شو اصل کې هغه ټایم څنګه چې اوس فوټبال کې آؤٹ سایډ آف سایډ دی کار مخکې هغه رنګ لوبه وه اوس هغه کې ډېر ډفرنس ده اوس آف سایډ نشته اوس آف سایډ نشته دی مخکې 35 منټ کې 2 کوارټره کوي اوس 15 منټ 4 کوارټره کېږي نو کې ډېره فاسټ شوې ده لکه 15 منټ یو شي بیا بریک شو 2 منټ ریسټ بیا دا ښه ده که نه لکه دې سره کې ډېره زیاته فاسټ وه کله خوږ شوي یې په هاکي کې هاکي به ډېر زیات خوږ شوی بلا ټانکې دی په سر کې په خوله کې څنګه بال هم په بال لګي یا په هاکي ولګي هاکي خو ولې چې لاس کې وي اوس لاست ټایم دې کې زما خیال شو خو نه شو زه اوس مونږ تلو ملیشیا ته د جون کې هلته زمونږ سیمي فاینل و دغه سره فرانس سره زه په زما په دندې کې 3 ټانکې لګېدلې نو زه په هاکي لګېدلی وم دا ستا زیور دی لکه بس چېرته هم لګي نو یور هیرو هغه
रफ एंड टफ है बिल्कुल पोज हम कला लगेदले वरी چې पोज چې کله ولګي او نه. سپیشلی په هاکی باندې نه الحمدلله پوزه بلا شکر دی یار الله دې ته ساته هغه بالکل سړی ډون کون کی کنه ولکه سپورتس کې دا چې اوس دا پوزه مو دا خو بیا هم جوړی لکه اوس زموږ مین انجری چې وی کنه دا ګوډنی انجری وی چې په ګوډاو لګي یا باندې نشواله یا شولډر او یا ګوډا لکه دا ډیر پلیئرز داسي چې هغه په خپل لګیدلې نه لا ډیر مخکې لکه قاضي محب الله دی وبخي هغه په خپل لګیدلې او خو بیا وروسته پته ولګیدا چې د اغزي داغي کینسر شو او بیا غي نه داغي ډچ شو الله دی وبخي هی واز ا گریټ فل بیک یار هغه نه به بال نشوتله بالکل لیجنډ دی هغه لیجنډ دی زمونږ ماشاءالله الله دی وبخي نو دا داسې چې کوم لګي را لګي سړی دې حواله سره بس وای دا نورمالي تاسو په خپل لګي لا په لاس لګي دا ټریټمنټ بیا به آیس بایک دی دا خو گیم دوران کې ډیر کیږي مخکې به لکه دومره خاص دغه نو مخکې به واړه واړه فول دومره نو اوس دا ټیکنیک تاسو چې ټیکنیک دی زیات شوی دی نو دومره خاص لکه لګون ته بوجه چې ډایرکټ امپایر فاول ورکوي او دا وړو کې چوټ موټ دا خوار پلیئر ته لګي نو اچو لګي نو بایله پر بیا آیسینګ کی لکه میش نه پستا آیسینګ کولې شي چې ختم شي نه پس مطلب 3 ټایم آیسینګ کې رس کې هر چا پلاس کې هاکی دا ټیک شو خدای مکه څه جګړه راشي دا ډېر خطرناک شو بیا بالکل جګړه پکې کې دیم شي راتلیم شي خدا امپایران پکې وي هغه کوشش کوي چې څه جګړه پکې را نشي لکه ځکه چې دوه امپایر ولا یو سیټ یو بل سیټ ته ولاړي او باقي تړ امپایر می کیمري والم پکې کیمرامین مقصد لا امپایر ریویو والی ګو چې چا څه غلطي نه امپایران هغه ټیم سره خبره د تاسو ریویو بس باندې ډیری ولې چې اف ساید فورس ختم شو زمونږ ریویو هم دا وی اکثر دا وی چې په موږ ما چرته ګول شي موږ ریویو شو چې فاول مل خو نه شي لکه چې پلیئر تاسو کې مسله خو نشته یا موږ یا کیرټ شوی دی او په پای والے دی لا او یا موږ غي ډیک لکه اوس مونږ ته پته لګي دا کیرټ او شارټ کار مو ته ملاري امپایر ورنه کوي او کښ ور د غلار شنو امپایر چې موږ ریویو خو هغه بیا تړ امپایر لا ور کړی کې بیا وګوري ډیر خیر وسه باندې زیات خوشاليږي چې تاسو ته چې کم یو فاول وشي د مخالف تاسو ډیر خوشاله شي نو اصل خو سټوک کې ځکه چې هغه صرف کیپر او پلیری او ډیر کم ملاوي نو موږ کوشش کوو چې په فیلډ کې دومره 11 پلیران نو ډیر په مشکل شي نو موږ کوشش کوو چې ډیر لاړ شو شارټ کارو په شارټ کارو کې بیا پلیران لګي او دا موږ څومره مرزي چې ودري لکه 10 مو د یو کیپری 10 کې 10 موږ درې دیش نو هغه بیا څلور کسانی هغه ټیمو ته غټ ایڈوانټیج دا ګول لپاره ټیک شو هغه شو دا کارنر شو شارټ کارنر شو دي کې څه فرق دی کارنر کې او شارټ کارنر کې نه یو سټروک له بدلا صرف کیپر ته مخامخ ولاړی هغه فل سټروک دی کنه او دا شارټ کارنر دا صرف تو کیپر او شارټ کارنر دا چې هغه ګول دی نه تو بار بال ساره مونږ ورته کارنر ویلې نو او پول کې صرف سلور پلیران والا او بالکل نو په هډ صرف تلا تختولي او په پول باندې چرته وشته شو دا غټ پوینټ چرته 10 پلیئر او چرته سلور پلیئر نو ایزیلی ګول کېدی شي نو کدی کې پته سي ګلګي چې تا پول والو او فل شاٹ دی والو نه وخت مکمله کیتاوي کړه امپایر ته پته لګي کنه چې ای خپل لکه هډ چې موږ څنګه کرکټ کې موږ شاٹ وو نو خو بس لاندې وبره دي کې مختلف زیوی چې په هډ باندې بتا غولي لکه چې هډ پته لګي چې د هډ وای او باقي ته په پوسټ خپل سټایل هغه لکه به دا سیریز نو آل دا چې کم ته وشته شي ګولا سکوپ باندې کې ګران کته دا غش سن دي چې بچپن کې موږ ټول لوبوري دي نو هغه یو یاداشم تازه کیږي نوسټالجیک شو کنه چې د دې کله خبرې کوي بیکاز ډیر موده پس چرته د هاکی حواله سره خبرې کیږي یاد یو وړو کې د مالو ګران یو ضربیا تاسو وایي هر کله اوس بزوجي مونږ نور رضا طرف ته او غاغي دا ته پوس کړو د کور کې چې کومه جګړه وګړه کیږي او سایکولوژیکل پرابلم وي سایکولوژیکل پرابلمز کې یو زموږ چې کم ماشومان دي جنکې دي دا غي پرابلمز ډیر زیات دي او یو کوېشن ډیر امپورټنٹ او چې کم جانزیب لاله زموږ کیمرامین چې را انګزایټي کې ډیپریشن کې او سټرس کې دې دریوانو کې فرق څه دی جی نور رضا انزایټي چې کوم دی هغه فیوچر بارا کې دی چې لکه سبق کیږي بالکل څنګه زما هیډن فیر پته نشته دا وشي ته الله دې وکي دا ونشي الله مکه بالکل د کې څنګه چې اوس انفلیشن روان دي زما مشمان به څنګه لکه اسټڈی کوي फीसेस जो इंक्रीज हो गई हैं और सैलरी इतनी नहीं है तो इस तरह का फियर फिर उसके बाद अभी जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं नो जंग शुरू हो जाए फिर हमारा क्या हो गई नो देता है मूंग एंजाइटी और डिप्रेशन जी ये खफगान होता है बहुत मतलब सिवियर टाइप खफगान
देखिए लका खलक तदा से लगी ची लका जमा जोन सा मकसद निश्ता बेखी लका होपलेसनेस एंड वॉटलेसनेस फील शी लका इससे अच्छा है कि मैं पैदा ही ना होता या मैं मर जाऊं दा तीता डिप्रेशन वाई और दा ज्यादा चिकब वाकयात तिरशे भी यगी दा वजना बिल्कुल डिप्रेशन पागमान दिराजी डिप्रेशन टाइम की कस्ता बस खपल फेलियर ज्यादा इवन माइन्यूट शांति हम फेलियर भी अगर हम मैक्सिमाइज कई लगा देते मंगो ये लगा मंगो चिकमा सीबीडी की देता लगा कॉग्निटिव एरर्स सोच की गलतियां जिसको हम कहते हैं उर्दू में सेल्फ पिटी में दे के राजी बिल्कुल डिप्रेशन के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पुडिंग चे पजड़ा हम चीजान सरा यवाज नास नास में पजड़ा शी यार वल्ला मा सरा दा ये मा सरा ज़दा से او ما سره دا او بیا د کی دا خو انگزایټي او ډیپریشن شو स्ट्रेस यो दबाव शांति چې लगा जिस तरह से मतलब हमने काम वर्क स्ट्रेस हो गया एग्जाम स्ट्रेस हो गया ये सारी चीजें और स्ट्रेस की वजह दासी چې लगा आप यू कांट थिंक प्रॉपर्ली सिंग चिमाता सो तमख के हुए چې लगा मेमोरी इफेक्ट होती है सोच में मतलब फर्क आना शुरू हो जाता है कंसंट्रेशन मसली हुई इवन आजकल कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ला रही है कि ये सही से फोकस नहीं कर पाता चीजों के ऊपर क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है उसके ऊपर इतना स्ट्रेस है वो अक्सर कल भी एक बच्ची छोटी बच्ची थी जो हमारे दोस्त की बेटी है तो उससे हमारी बातें हो रही थी तो वो दोस्त उसको लाया इसीलिए था कि यार ये चिड़चिड़ी हो गई बहुत बच्चे चिड़चिड़े हो गए वैसे तो दागी वजह से वुडू की खबर मान दे झगड़े और शाउटिंग और व्हाट्स द रीजन फॉर दैट एजिटेशन इरिटेशन एंड फीलिंग annoyed all these symptoms are because excessive use of mobile ओके अगर आप नोट करें तो मतलब घर में माँ होती है बच्चों के साथ और मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा इस तरह से काम उसने करना हो तो बस मोबाइल पकड़ा देती है स्क्रीन यूज़ के ऊपर कितनी स्टडीज़ हो रही हैं रिसर्चेज हो रही हैं जिसने बताया कि ये इंक्रीज कर रहा है इनटॉलरेंस लेवल को इवन बच्चों में और बड़ों में भी अगर आप देखें आप बैठे अपनी बात कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन आपकी वाइफ कुछ कहेगी रुको ना अभी तो मैं देख रहा हूँ अभी तो तुम्हें शुरू हो गई हो ये चीज़ें तो ये ऑल ऑफ अ सडन ये इंक्रीज ऑफ स्क्रीन यूज़ की वजह से एक कॉल ले ली जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम सो खबर के कम से हो रहा बिलाल खबर कोम दा पर दिना बिलाल पे खैर वाले स्तड़े मशे तमा एंजाइटी और दा टेंशन बीमारी मतलब से चल दे सब मसला है सर मा जैसे घबराहट माल राजी जियात और ओके जी दिमाग बानी में बोझ जियात और जब जा गुंड दुनिया जमा पर सर पड़ता है ओहो खद दिमाग में बोझी और घबरावी की सड़े घबरावी की पैनिक दरमाए राजी पैनिक अटैक मां पर ने लगे घबराहट देर राजी है कोई शुमा ओके जी उम्र हम सुमर रहे उम्र हम तकरीबन सर 30 साल और कार से कवई कार पुलिस के हम सर पुलिस के खा ओके तासु जवाब दरको खा तासु वक्त के दी टीवी था सही तो सर आप पर देर न बिलाल खबर बिलाल भाई थैंक यू सो मच जी बिलाल तासु वावरे दो चे अवल खो अगी 30 साल उम्र दे पुलिस की कार कई और घबराहट पैनिक चमुंग वरतो आई अगा पे राजी और दावी ची टोल द दुनिया बहुत जमा पर सरमाए दे दागी फील कई जी तासु बसो इसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नोयत क्या है ना इसकी और ये किस टाइम से कब से शुरू हुआ इनका मतलब या तो कोई वाकया ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको इस तरह घबराहट की फीलिंग आ रही है या उनके दिल पे इतना बोझ सा है दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे हम इसको इस तरह कहते हैं कि एक पैनिक एंजाइटी मॉडल होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि बंदा किसी सिचुएशन में गया है उसके बाद उसको ये सारे एक्सेसिव थॉट्स आना शुरू हो गए और फिर उसके दिल पे बोझ और ये सारी चीजें फीलिंग्स शुरू हो गई इसको मतलब जिस्मानी कैफियत भी कहते हैं उर्दू में ठीक है तो इसके सिंपल ये चीज है कि आप पहले देखें कि वो वाकया हुआ था तो उस वाकये की वजह से मुझे ये सारी जिस्मानी कैफियत और मेरी सोचें डेवलप हुई और मेरे जज्बात डेवलप हुए और फिर मेरा रवैया क्या है इसमें अब जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे दिल घबराता है तो ये क्या करते हैं उस घबराहट की फीलिंग या तो कोई गिल्ट है या बीच में लगदा सी कना देखिए ददरी शुजुनई
چې لا خو څه واقعه داسې شوي ستا په ماضي کې چې د هغې وجه ته وایې چې زه زما د وجې نه شوې ده ټیک شوه نو د هغې هغه ګلټ تا ته فیل کېږي ته وایې چې دا جرم ما کړی دی ته ځان ګناهګاره فیل کې بالکل هغه شی هیر کا هېڅ هم نه دي شوي او ګوره زمونږ خو اسلام کې دومره مونږ سره پاورز دي چې ته مونځو کې 2 رکعاته نفل وکړه دا استغفار او وایې یا الله ما معاف کړه دا ته پوه شې چې الله معاف کړي او هغې نه پس به هغه کلم نه کېږي انشاءالله یو دویمه دا خبره ده چې که ته وایې چې زما په سر باندې د ټولو دنیا بوجه تا ته فیل کېږي ګبراهټ تا ته فیل کېږي یو خبره یاده ساته چې چېرته دا ډېر ګران کار دی خو لکه ما ته زما په خپله دا بیماري وه نو میډیکیشن خو مې کولو خو میډیکیشن ډېر ټف دي د دې ولې چې ته به اکثر بیا ودې او داسې زما په رنګ یو به هم پړسېږي هسې بې سبه غټ شي so there are so many side effects of that so what you can do is this چې څومره خپل اسلام سره نږدې که نه هغه عمره به ستا بوج نه وي په سر باندې او نه به ستا په زړه بوج وي دا د الله طرف نه موږ دپاره ډېره غټه تحفه ده 15 وخته هغه اودس چې اردام کول هغه ته ودرېده او هغه فیل کوه چې ته صفا ستره شوې ټیک شوه درېیمه خبره چې څه شوي دي هغه شوي دي تیر په هیر ګران کار دی او تاسو دا سوچ کوئ چې کله هم پینک اټیکس تاسو ته راځي تاسو سوچ کوئ زیاته زیات به څه وشي څه به وشي ځه مرګ خو هسې هم شته دی نو ځان په دې ریلیکس کړي چې څه کېږي هغه به هسې هم کېږي ستا په فکر کول په پریشانی کولو باندې هغه شی ختمیږي به نه ښه بیا به ته دا وایې چې هسې نه چې دا وشي ګبراوېږي هسې نه چې دا وشي نو زیات نه زیات به څه وشي مرګ دی که نه خو د ټولو دپاره دی ها پریشانی د هر یو انسان نارمل دی هغه پریشانی کیږي خو بیا دا غبراهټ چې راشي که نه پینک اټیک نو دې کې تاسو ایکسرسایز لکه تاسو ته وختي دي چې وخوله ډېره ښه طریقه ده تاسو د ورځ کې یو وخت داسې وټاکئ یو ګنټه ځان له ورکوئ بالکل څوک هم چې تاسو سره نه کمرې کې کښېنئ الله یاد کوي په جانماز باندې کښېنئ هسې بس سوچ کوئ او دا ذهن کې ساتئ چې سترګې پټې کوي چې تاسو باندې خاص کرم دی د الله او تاسو ته هېڅ پریشاني نشته ده او یو خبره زه تاسو ته وکړم د انسان په ژوند کې چې یو خوشحالي که نه نو 99 غمونه وي هغې ته موږ غمونه وایو هغه غمونه نه دا لایف دی سموث به کله هم نه وي ټیک شوه نو اپ اینډ ډاونز راځي بچې یاد ساتي دا ستاسو چې کم ایج دی دې کې ټول نه ښه طریقه دا ده که تاسو واده نه دی کړی واده وکئ ستاسو چې کلوز څوک داسې انسان راشي چې هغې سره تاسو هر څه شیر کولی شي ستاسو به زړه سپکېږي تاسو وایئ چې په مازغوم بوج دی په زړه هم بوج دی به بالکل سپکېږي زړه به هغې ته به هر څه بیانوئ تاسو نو دا ټیکنیکس داسې دي چې دا په کار ده که څنګه ما غلط خو نه ویل جي देखिए ये बल हम से दी कि like mung das is the like we want to control everyone and everything which is impossible we can only control ourselves zakhpal emotions zakhpal thoughts aga control collation exactly zasta so emotions او take up chata wai da bal exactly zakat khو mung ta da feel shi che sari duniya ka boj hamare kandon pe aga da se او simple یو اخر کې زتا سویما لکه زموږ یو ترور د هغې باندې هم دغسې غبراهټ راځي پینک اټیکس هغه پولیس نه ډېره یارېږي ته پولیس کې که نه هغه تاسو نه یارېږي پته نشته ولې لکه چې کوم یو ماشوم رانوځي کور کې او وایي پولیس راغلو بس هغې باندې به پینک اټیک راشي حالانکې هغه ژوند کې کله پولیس نه دی کتلی لاره کې چې لرې نه هم پولیس وګوري په هغې باندې رپ راشي زه نشم تللی پولیس والا دی اوبه مې نیسي نو د هغې بیکګراونډ کې څه ناڅه واقعه وي دغسې تاسو باندې چې غبراهټ راځي کېدای شي تاسو ملګري کتلي چې هغې بم بلاست کې ولې زموږ پولیس سره خو دا مسلې ډېرې دي دهشتګرد هم چېرته مخامخ نه لیدلي ستاسو مقابله شوي ورسره تاسو په زړه کې یری مه یریږئ ستاسو د رزق وسیله الله دا جوړه کړې ده او چې څه کېږي هغه بحث هم کېږي ریلیکس تھینک یو سو مچ اټ واز ونډرفل ډېر خوند دی وکړو او الله تعالی چې کوم کار لپاره تاسو رالیږلي که نه هغه ډېر عظیم کار دی هغه د یو انسان د دیزي علاج کول د مازغو او هغې له سکون ورکول عباداتو کې هم سکون دی ستاسو په خبره باندې که چاته میلاوي دی کې ډېر اجر دی تھینک یو سو مچ جی اټ واز لولی ټاکنګ ټو یو افراز زبردست یار زموږ فخر
زمونږ د پښتونخوا نه بلکې د پوره پاکستان فخر بلکې څوک چې چرته هم هاکي کوي په دنیا کې هغې دپاره تاسو یو فخر یې او الله تبارک وتعالی نور کامیاب کا ګورو به را روان اوس کم ریسنټلی اوس کم را روان دی زمونږ اوس ډېر غټ ټورنامنټ په سر راخوښ چې ته ته پرو لیګ ویلې کېږي چې کم ټاپ 8 ټیمونه دي که ټوله دنیا کې داسې زمونږ میچونه دي هغه به انشاءالله د دسمبر نه سټارټ کېږي د جون په 6 مهینې ویری بیسټ اف لک جی فور پرو لیګ او ډېره مننه ګرانو کتونکو ستاسو د پروګرام کتو زه سره د مېلمنو تاسو نه غواړم اجازت او دعا کوو چې بنا شمس خور غمونه ختم شي او خوشحالیانې دې ولې خدای ورکړي الله دې واپس زر راولي نن بیا د هغې پروګرام د هغې په ځای ما وکړو نو هیله لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي سبا بیا انشاءالله راځو د جمعې په ورځ سپیشل زموږ د ای ټیم چې کوم پروګرام یې هغې کې تر هغې پورې الله په امان شي